هغه رکوع لا پوره شوی نی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد مقتدی ویل نی چې د الله اکبر. دا شانتي سجدې ته لاتلې نی چې بیا را پاسېدلی، دا مونځ په د باندې لعنت ورئ. د دې حکم څه دی؟ یو ته قومه ویلی کېږي، د دواړو د رکوع نه پس ته چې ودرېږي دې ته قومه وایي، او د دواړو سجدو په منځ کې چې کینی دې ته جلسه ویلی کېږي. د دې حکم څه دی؟ امام شافعي رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه دی وی چې کم سړی کومه او جلسه ونکا وی دا فرض دی، د فرض پر خدا سره مونځ نه شو. دومره لوی حکم لري، وی د سره مونځ نه کېږي. او امام شافعي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وی دا واجب دی، وی کچا اونکا او زر زر ته ځان خلاص کو وی د دو مونځ لوی ناقص دی. نو دا ده چې دا کومه رکوع دا بالکل بهترینې طریقې سره پکار. زمون قاري صاحب الحمدلله ښه کوي. نور اکثر ما داسې کتلی دي مخکې چا مونځ پورې خندا کوله، په 4 منټو کې وی 20 رکعاته تراویح کړې وې، نو دا خو مونځ پورې خندا کول دی، عبادت پورې خندا کول دی. او رب سوی وی ستاسو اعمال ګورم احسن عمله، چې کم سړی تاسو کې بهترین او ښکلی عمل کوي، نو ښکلی عمل پکار دی. بله خبره دا ده چې عبادت به اله بوج نه جوړیږي چې زه ذهني م هغې ته تیار یم. ذهني داسې چې اوس د افطاری ټیم دی، افطاری ټیم کې بالکل په اندازې خوراک پکار دی، نه ډېر یخ خوراک پکار دی، نه ډېر زیات پکار دی، چې په اندازه باندې دی وکړو. قیام به م ښکلی کې، رکوع به م ښکلی کې، قرآن اورېدو ته به دې توجه وي.